محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى على رب دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې منګه د فصاحت الکلام مبارک خبر اخلاص کړل د ویلو چې د فصاحت درې قسمونه دي فصاحت مفرد ده فصاحت کلام ده او فصاحت متکلم ده نو فصاحت مفرد او کلام چې کله وزګار شو نو یار و شروع کې په فصاحت متکلم باندې پرون منګه دا ویلو کنه چې خلوص چې لکه د تنافر د دغه فصاحت کلام به خالی وي د تنافر الکلمات نه د ذوف تالیف نه او تعقید نه بیا تعقید په مثالونو او تعقید لفظي او تعقید معنوي بیا چې چا په کې ویلي دي چې لکه د تتابع اضافات نه او د کسر تکرار نه هم د کلمه خالی تتابع اضافات لپاره پر مثال حمامه جرعه حمامه جرعه حمامه الجند الاسجعي فانت من وانت کتا سو یاد کړي نو فانت بمرعى من سعاد ومسمعي فانت ټکه ده غته تفنور کې ما که صبرون د فانت ویلو لکه چې دا دي دغه ته وي د کوترې ته کوتره جننده مؤنث ده فانت بمرعى من سعاد ومسمعي نور به تاسو غواړئ وای کنه نو دې سبق کې اوس د فصاحت المتکلم تعریف کړي فصاحت المتکلم څه ته ویل کېږي نو آسان تعریف درې ده ملکه يقتدر بها على التعبير عن المقصود ملکه يقتدر بها على التعبير عن المقصود چې دا هغه ملکه ده چې دې په دې په ذریعه سره انسان د قدرت حاصلېږي د خپل مقصود نه په تعبیر کول باندې یعنی خپل مقصود بکلام فصیح ټکا بګوم ده ملکه يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح چې دا هغه ملکه ده چې انسان ته د خپل مقصود نه تعبیر کول په لفظ صحیح سره په لفظ فصیح سره دا آسان وي قدرت ورته حاصل وي اوس په دې تعریف کې د لګټه کې راغلي دي ملکه پکې راغلي ده نو ملکه څه ته ویل کېږي د ملکه تعریف وکړي یا کیفیت او نرازه کیفیت پکې راغلي کیفیت څه ته وایي نو د کیفیت په پکې تعریف کوي خو نور د فصاحت المتکلم تعریف سره ملکه يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح یعنی دا هغه ملکه ده چې داغي په ذریعہ سره انسان ته د قدرت حاصل وي چې د خپل مقصود نه په کلام فصیح سره تعبیر وکړي واښوي ها نو الفصاحه ګوره کتاب دا ګوره په مخه باندې راځي وایي والفصاحه في المتكلم فصاحت في المتكلم ملکه دا ملکه وینه پیژنما نه هي کیفیت راسخه في النفس دا کیفیت ته لګي چې راسخ په نفس کې راسخ مضبوط وځ یو کیفیت په انسان کې انسان نفس ته حاصل له غوا راسخ نه ده نو هغه ته ملکه نه وای لکه ما تاسو خبره وکړه او ته شرمېږي او د قهر نه تک سور شوې نو دا ملکه نه بلکې دا حال دا سره حال دی چې کله انسان نفس ته ډایرکټ سره ورورسي نو هغه ته حال ویل کېږي او چې کله هغه کیفیت مضبوطو نو دې ته ملکه وي مونږ لکه دا د خپل اخلاق او مالک ته دا د خراب او اخلاق او مالک دی دا ملکه دا اخلاق دا د په انسله کې مراقب شوی دي مضبوط شوی دي یو سړی رښتیا موږ په دې کې په دې انسان کې د رښتیا ویلو ملکه پکې موجوده ده یعنی دا په دې ځل کې دغه کیفیت د رښتیا والی دا مضبوط شوی دی موږ وایو دا هر سړی خپل ملکه او هر سړی په خپل کار باندې خو کوي دغه ملکه څه ته وایي هي کیفیت راسخه فی النفس او هغه کیفیت چې راسخ شوی نه په نفس کې بلکې د لږ حالت لپاره وي نو هغه ته حال ویلېږي لکه یو سړی و شرمېږي د شرم د وجې نه د سور شي یا د مخ دړوږي بل ځای دړوږي نو دغه ته حال ویلېږي اوس په دې ملکه په تعریف کې کیفیت ټکی راغی نو کیفیت څه ته وایي نو د کیفیت تعریف کې والکیفیت عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير ولا يقتضي القسمه ولا قسمه في محل اقتضاء اوليه کیفیت څه ته وایي نو کیفیت هغه عرض دی چې د دې پیژندل په بل څه په پیژندلو باندې موقوف نه وي عرض دوه شنو دي تاسو د فلسفي کتاب شروع کړل عقیده شروع العقیده د څه ابل کتاب چې دا عقیده سره معین الفلسفه ویل کنه آی کې بو ان شاء الله چې سنونه په قسم دي یو د عرض وي یو د جوهر وي جوهر چې قائم بلغیر نه وي او عرض چې قائم بلغیر وي لکه زم سپین دیوال د دیوال سپینواله نو دیوال جوهر دی او د سپینواله جننه دا عرض دی
د دې عرض نه قسمونه دي د عرض نه قسمونه دي یو به کې کیفیت ده کیفیت دې ته ویل کېږي چې د هغې پیژندل د بل څیز په پیژندلو باندې موقوف نه وي او د کم څیز پیژندل چې په بل څیز په پیژندلو باندې موقوف وي د اضافت وي څه ورته وایي اضافت نو په دې قید سره چې د هغې پیژندل د بل څیز په پیژندل باندې موقوف نه وي نو په دې سره د اضافت وته ځکه په اضافت کې د یو څیز پیژندل په بل باندې موقوف وي اضافت دا معنی لکه ابوت ته پلار نو پلار هغه چاته چې چا بچی کنه نو د پلار پیژندل د بچو په پیژندو باندې موقوف دي چې پلار به تعالی پیژني چې کله څه پیژني او بنوت دا حاله پیژندل لکه ته ایمان حاله پیژني چې دا زمره چې چا سي پلاری موري دا شاید اخوت او اجرا مارور دي نو چې ضرور پیژني دا پته ولګي چې دا ورور دي کنه هغه پوښ به باندې چې د یو څه پیژندل بل څه په پیژندو باندې موقوف دی دا سوې اضافت څورته وي او کیفیت څه ته ویل کېږي چې داغي پیژندل د بل څه په پیژندلو باندې موقوف بل ولا يقتضي القسمه ولا قسمه چې تقاضا د قسمت نه کوي تقاضا د قسمت نه کوي لکه اوس عددي سوزونه دي مقدار د یا خط ته خط کرخه ته ویل کېږي کرخه دا نو دا تقاضا د قسمت کوي مطلب دا کر ہمارا کاغذ دا تقسیم قبلی واشه یا جسم ده دا تقسیم قبلی لا قسمت دا ما یو دا راکو دا کر راکو دا نقطه دې دا تقسیم نه قبلی لکه دا به تصونه تقسیم دا لا قسمت وي نو دغه څه د کیفیت چې داغي پیجندل د بل څه په پیجندو باندې موقوف نه وي او قسمت او لا قسمت نه قبلی قسمت او لا قسمت نه تقاضا نه قسمت او لا قسمت نه کوي قسمت پدې کې د دې مراد عددي سوزونه دي جسم ده خط ده او لا قسمت نه مراد نقطه واحده ده یعنی نقطه چې دا نقطه دغه نه ده فی محل اقتضاء اولیا فی محل ما نقبل اقتضاء اولیا مطلب دا ده اقتضاء اول چې دا پاکه سازه تراشی جوړاری په دې سره بل څه چنن ته دا خبر حاصلېږي لکه پوښوي او چې ملکه وي نو بدی کې اشاره نه دی خبره ده که په انسان کې ملکه نه موجوده او اصل د خپلینه چې توخياره خبره وته نو دغه ته فصیح متکلم فصیح نه ویلېږي چې نور از غول غشانه دی یو خبره ته تصحیح وکړه کنه نو موږ د څه ویل چې دا متکلم ځکه چې دا ملکه بده کې راسخ نه دا کیفیت بده کې سره راسخ نه او متکلم فصیح دي ته چې هر ټیم آئیږي دا صلاحیت موجود وي چې دا خپل مقصود نه تعبیر په کلام فصیح سره کولای شي واجب صلاحیت په موجودي په ټیم باندې وینام ضرور نه ده چې بعض به کوي چې هغه متکلم فصیح ته وي چې صرف د خبرې کوي چې خبرې نه کوي متکلم فصیح ورته نه وي نو دې لپاره دا ضرورت نشته دغه خبرې اوس په عربی کو کوي والفساد في المتكلم ملکه ته وي هي کیفیت راسخه بالنفس دا کیفیت چې راسخ په نفس کې او کیفیت ته وي والکیفیت عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير چې ته کیفیت دا عارض ده چې نوې موقوف د دې پیژندل د بل څه په پیژندلو باندې ولا يقتضي القسمه ولا قسمه او دا تقاضا د قسمت او لا قسمت نه کوي په محل په محل کې اقتضاء اوليا فيقتضي اولي سره اولي يعني اول جزء ترشحات په تفصيل كده فخرج بالقيد الاول الاعراض النسبيه وبدي سره بالاولني قيد سره كم قيده لا يتوقف تعقل على تعقل الغير چې په دې قید سره چې او د اعراض نسبیه لکه اضافت شو اضافت څه مثال ندي ابوت اخوت او د دې کې یو څه په جنل په بل باندې والفعل او فعل دی وته فعل دا اثر ته ویلېږي فعل څه ته وایي اثر ته او انفعال اثر قبلونکه فعل او انفعال دی وته الګه فعل چې فعلی نو همیشه لپاره فاعل موجود وي نه خوراک دی نو خوراک د لپاره بس موجودي نو د یو څه په جنل په بل باندې موقوف دي کنه چې خوراک وي نو خوړونکي به سره خامخاوي چې خوړونکي وي نو خوراک به سره نه پوهیږي کنه ونحو ذلك وبقولنا لا يقتضي القسمه فلا يقتضي القسمه ته كميات والاعداد كميات معنى اعداد هلکه تا عددي سوزونه یا هغه چې هغه خط جسم ذاتي وتل ځکه دا تقسیم قبلوي وبقولنا لا قسمه او فلا قسمه سي
النقطه والوحده، نقطه او وحدت ذاتي وته یواله یلګه پوه شوي دا ټول هر څه دي تو کیفیت د تعریف د ودل دغه نه چې کیفیت عرض لا يتوقف توقف على تعقل الغير، کیفیت دا عرض دی، عرض قائم بالغیر ته دا کومه تاسو وی کنه ادینا قسمونه دي نه په دې سره کیفیت چې هغه دای په جنب په سي په جنب باندې موقوف نه په دې سره اضافه وته او فعل دی وته انفعال دی وته فلا يقتضي القسمه سر کمیات وته لا قسمه سر دي نقطه وته وقولنا اوليا اما کوي چې دا اوليا دا موږ ځکه وي ليدخل فيه چې داخل شو بده کې مثل العلم بالمعلومات المقتضيه للقسمه ولا قسمه چې علم باغ معلومات باندې چې هغه تقاضا د قسمت او لا قسمت کوي، یعنی کوم څه چې تقاضا د قسمت او لا قسمت کوي چې هغه علم موږ ته په معلومات باندې حاصل شي، یعنی علم دا په معلومات سره خادي بیا وی وقوله ملکه دا ملکتون چې ویل چې هي ملکتون راسخه نو هغه ملکه څه ته وای و اشعار دا خبرداري ورکول لي بانه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحا في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخا فيه په دې ملکتون سره دا خبرداري ورکول لي وای کچرتي یو سړی د خپل مقصود نه په لفظ فصیح سره یو پیر تعبیر وکي نو دغه متکلم فصیح نشي ویل کېږي سو پورې چې دا خبره بده کې راسخ شوی دی دا ملکه راسخ شوی دی دا په شو باندې باندې يقتدر بها على التعبير دا د ملکی سره بلګوي هغه ملکه ده چې قدرت لري دی باغی په سره على التعبير و تعبيرنا عن المقصود بمقصودنا ويدون ان يقول يعبر ويدد سوي کنه چې يقتدر بها لا يقتدر په دې باندې سوري چې يعبر بها چې دې په تعبیر کوي پای سره وای په دې کې خبرداري دي خبره تا چې د متکلم فصیح لپاره هر وخت خبرې کول ضروری نه دي چې دا متکلم فصیح له وای چې کله دې فصیح خبرې کوي نه وای دا ضروری نه نه بس دغه د چې په دې کې صلاحیت موجود وي استعداد پکې موجود وي دا خبرې کوي او کنه کوي دا خبرې کوي او کنه کوي لکه پوه شو دې باندې ويدون ان يقول ويدون ان يقول دنا جدوي يعبر ولي اشعار خبرداري ورکول لي بانه يسمى فصيحا سيدي متكلم ته فصيح ویلېږي اذا وجد فيه تلك الملكه څنګه چې بلګي دا ملکه مندل شي سواء برابر خبره وجد التعبير او لم يوجد كتعبير ته مندل کېږي او کنه مندل کېږي هغه پوښوي وقالوا بلفظ فصيح ولفظ فصيح وي د څه ونه وي چې کلام فصیح ونه وي بلکې څه وي وای ک کلام فصیح ویلې وینو بیا به آی کس تمنګ سلیپ متکلم فصیح وي کم چې پورا کلام کوي پورا کلام لکه دوی ملک زید عالم دی خلق فساد المفرد په پګیران شي چې لګه تاسو وسو چې تاسو سره سسدي دوی د ما سره یو کمیس ته یو را سره پړتوک ته یو را سره ټوپۍ دا یو را سره پټکې ده نو دا کس چې ده مفرد ټکی وای نو دا ته هم دغه ویل کېږي فصیح متکلم ویل کېږي نه لفظ فصیح څه کوي کلام فصیح ونه وي نورو کې پر تیر کتاب کې تاسو کلام فصیح ویلو کنه دلته دا هر شی په توله ذکر کوي چې لفظ فصیح مو وي چې کله دغه ته کوم شامل لري عم المفرد والمرکب چې مفرد او مرکب ځان ته شي عام شي اما المرکب فظاهر مرکب خو ظاهر دی لکه ټول قرآن مجید دغه مرکب دی واما المفرد فكما تقول عند الاعداد چې تبوي د شمار په وخت کې سبب چې دارون سره ځان ته وګورئ سره دي دارون یو کور دی او غلام دی یو جاریه ده ثوبن کپڑے دي مسواتن چټاینا الی غیر ذلک دین له نور سره ورسدي و به نه شوي کنه ویم بسې زې واړوي